پیاده روان دی دا د ګاونډي دی چې ته په موټر سایکل روانې او هغه په موټر کې ناسي نو ته د هغه ګاونډي او هغه ستا ګاونډي دی او چې ته په موټر کې او هغه په ټرک کې نو هغه هم ستا ګاونډي دی ځکه دواړه په یو مهم په یو سړک روان یې نو تاسو اوس ګاونډیان یې نو والجار والصاحب بالجنب نو د قرآن د دې آیات نه پته لګي چې د ګاونډي خیال ساتل خو څه کې خو ګاونډي پیژندل ضروري دي د ګاونډیانو 3 قسمونه بیان کړل نمبر 1 هغه ګاونډي چې هغه ګاونډي دی هم ستا نسبي دی نمبر 2 هغه ګاونډي چې هغه ستا دیوال په دیوال ګاونډي دی خو نسبي دی نه دی خو دا هم د ګاونډي حق لري او 3 نمبر هغه ګاونډي چې هغه لږ سات له ستا ګاونډي دی هغه په هاسټل کې ستا رومیټ دی هغه په سکول او په مدرسه کې ستا کلاس فیلو دی هغه په جومات کې ستا سره په یو صف کې ولاړ دی دا هم ګاونډي دی هسې نه چې رده حق ته نه ځای شي وی دا څه وایي وی ردې حقونه راته ښیه وی ته خبرې ړومبنی حق د دا دی چې دی ستا نه خفه نه شي انې نو حام د دې نه مخکې هسې نه چې ستا نه ورته څه تکلیف ورسي آپ اسے اذیت نہیں دیں گے نو اذیت چې کوم قسمونه دي هغه قسمونه په ذهن کې ساتو خیر رسول خیرخواهی کول د هغې سیکنډ پوزیشن دی ړومبنی پوزیشن دا دی چې آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے اور آپ کے طرز عمل سے هغه ته نه ذهني تکلیف ورسی نه مالی تکلیف ورسی نه جذباتی تکلیف ورسی هسې نه چې د هغه په مال ته قبضه وکړي هسې نه چې د هغه وجود ته ستانه تکلیف ورسی او هسې نه چې د هغه جذباتو ته ستانه ټیس ورسی د دې وجې نه وی دومره ضروري دی چې الله تعالی وی د الله رسول وی چې د ایمان نښه دا ده چې هغه به ګاونډي له تکلیف نه ورکوي گویا کې چې په کم سړی خپل ګاونډي کړی دی د ایمان د دې نښې نه محرومه دی او دا سړی به هسې خوشحالیږي دا بوډۍ په باره کې چې هغې ټوله شپه لمونځونه کول او د هغې سره تسبیح وي ذکرونه یې کول خو ګاونډي ته تنګ نو د الله رسول وی دا دوزخي ده عام سړي نه دی ویلي د الله رسول ویلي هي فی النار دا دوزخي ده نو که یو سړی په منځونه او دسونو ډېر زور ورکوي خو ګاونډي ته پوزې له راغلی نو د الله د رسول دې فیصلې ته دې وګوري دې ریمارکس ته دې وګوري دې ډیسیژن ته دې وګوري چې هي فی النار هسې نه چې ما ته دوزخي شو نو د الله رسول الفاظ دا ویلي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره چا چې ایمان په الله او په آخرتي په کار نه ده چې ګاونډي له تکلیف ورکړي ځکه که دی ګاونډي له تکلیف ورکوي نو دی په دې سلسله کې انتهایی په خساره کې دی د ایمان په خطره کې دی نو مونږ ووایې چې د ایمان نښه دا ده د ایمان نشانی دا ده چې دا سړی به ګاونډي له تکلیف نه ورکوي د دې نه زیات سخت الفاظ بیا هغه دي چې د الله رسول په خپله پاکه خوله باندې 3 پیرې قسم وخوړ یو طرف ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې نه الفاظ وتل دي بل طرف ته د هغې پاکې خولې نه قسم خوړل دي او بل طرف ته 3 پیرې قسم خوړل دي نو د دې نه باخوا نوره رښتینې خبره صحیح د الله د رسول الفاظ دا دي والله لا یؤمن 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 زما په خدای قسم چې دا سړی مؤمن نه دی زما په خدای قسم چې دا مؤمن نه دی زما په خدای قسم چې دا مؤمن نه دی صحابه تپوس کوي من یا رسول الله د خدای رسوله دا بد قسمت الله څوک دی د الله رسول ته وایي من لا یأمنو جاره بوایقه د چا نه چې ګاونډي تنګي د چا د کرتوتو نه چې ګاونډي په امن نه وي وی ښه وی دا لاسې دي نو دې وجې نه هغه کرتوت او ښه اعمال او هغه څیزونه به پیژنو چې هسې نه چې زموږ د لاسه ګاونډي تنګي او بیا زموږ منځونه او دسونه زموږ تسبیح او زموږ حجونه او زموږ عمرې موږ بیا جنت ته بو نه ځو جهنم نه خلاص نه کي نو په دې به ځان پوه کول غواړي نو یو شی خدا دی چې ته د هغه په ځمکه قبضه وکړې نو په هغه په ځمکه قبضه کول خو به حال خاصو حالاتو کې ګراني خو که فرض که سیلاب راغلی او ستاسو کلی هموار شوی لکه نن سبا چې څنګه د بټۍ بیشونی قادرنگر او د پنجاب د اکثرو ښارونو او زمونږ د چغرزو د هغې کلي د هغې نقشه ورانه شوې ده نو اوس چې د هغې ریبیلټ دوباره جوړیږي نو په هغې کې یو سړی زوروري او د الله نه یریږي
نو د ګاونډي په ځمکه به قبضه وکړي او پاټواري له ملګری الله ایم پی ایس صاحب ورسره نو کیدای شي چې په هغې کې هغه خپل کور جوړ کړي د ګاونډي ځمکه قبضه کړي نو کله چې د ګاونډي ځمکه تا قبضه کړه نو د الله رسول څه وایي نو د ځمکې په باره کې سپیشل الفاظ دي لعن الله من سرق الارض د خدای لعنت دی په هغې سړي باندې چې هغه ځمکې غلا وکړه نو دې وجې نه چې کله ته کور جوړې نو هسې نه چې ستا دیوال هغې طرف ته راشي بلکې دوره به احتیاط کوې چې هسې نه چې ستا بلی دالته راشي بالکونی کو بھی بچانا ہے اور سیڑیاں بھی وہاں نہیں رکھنی هسې نه چې ته پوړی د هغه په ځمکه کې جوړې کړې او خپل ځمکه خپل کور دویم چت ته پوړی د هغه په ځمکه کې راشي ځکه دا سرقل ارغ ته راځي زما ستا دپاره خصوصا د سیلاب نه پس په دې خبره ډېر زیات سوچ پکار دی چې الله زموږ نه مرور یا زموږ نه خفه او موږ له ازمایش راکو اوس الله وایي چې تاسو واپس شئ نو واپس کېدو صورت یې دا دی چې په پردی ځمکه به قبضه نه کوو او ځان ته به د الله رسول دا خبر را یاده کړو من سرق الارض چا چې ځمکې غلا وکړه نو لعن الله د الله په هغه لعنت دی نو د الله د دې لعنت نه د ځان بچ کولو دپاره لعن الله من سرق الارض لعنت دی د خدای په هغه سړي چې هغه د پړوسي ځمکه په غلا واغسته دوکه یې وکړه او هغه یې پټه کړه خپل دیوال یې هغې طرف ته کو خپل بلی یې هغې طرف ته کړه خپله بالکونه یې هلته طرف ته بوتله خپلې پوړۍ یې هلته جوړې کړې او دا هم سرق الارض دی چې د هغه د ګیرج مخې ته ته پرمنټ خپل ګاډی ودرې او د هغه ګیرج بیا د استعمال قابل نه یا ته خپل لرګي خپل سامان خپل بوس او ټانټې په لارې کې کېدې او هغه بیا هغه لار ستاسو شریکه ده او هغه په هغې کې خپل ټرالیم نشي راوستی ټرک هم نشي راوستی ځکه تا بلی راایستلې ده او تا چونکې انکروچمنٹ کړی دی نو لار دې تا تنګه کړې ده دا ټولې د ګاونډ خلاف دي او چې چا ګاونډي له اذیت ورکو نو د الله رسول 3 پیرې قسم خوړلی دی چې دا سړی مؤمن نه دی نو د ایمان د نعمت نه پې محرومه شو د دې وجې نه زما ستا به ټول سوچ په دی چې هسې نه چې د خپل ګاونډي ته مالی نقصان ورسو او د هغې یو صورت د هغه په ځمکه قبضه کول دي دویم نمبر دا چې هسې نه چې هغه ته سایکالوجیکل ټراما ورکو ذهنی صدمه ورته ورکو نو ذهني صدمه داره چې په هغه پسې خبرې وکړو د خپل ګاونډي بد ویل د خپل ګاونډي پټ رازونه ښکاره کول د خپل ګاونډي په باره کې هغه خبرې چې نورو خلقو ته پته نه او ما ته ورته وایي چې ته خبر نه زما سره ګاونډ پاتې شوی په دې کې دا چل دی دا ګاونډي ستا د دیوال ګاونډي هم کیدی شي دا ګاونډي ستا د سفر ملګری هم کیدی شي دا ګاونډي ستا رومیټ هم کیدی شي ځکه والصاحب بالجنب نو چې د چا سره ته په هاسټل کې پاتې شوی او د چا سره ته په یو کوارټر کې یو ځای پاتې شوی او د چا سره چې ته په درنګ کې یو ځای کار کړی او د چا سره چې تا په کراچۍ یا په ملایا کې یو ځای ملګرتیا کړې ده نو د هغه پټ رازونه ښکاره کول ستا دپاره ډېر خطرناک دي د الله د رسول الفاظو ته چې ګورې نو ډېر زیات خطرناک الفاظ دي د الله رسول وایي یا